السلام علیکم. نن موږ یو ایکسپریمنٹ خو نه وایو، موږ یو مقابله کړې ده، ځکه موږ کباب ډیر مشهور شوي دي په ټول KPK کې، او موږ سټانډرډ خپل ډیر اوچت ساتلی دی. موږ غوښه صحیح غوښه استعمالو چې راشي تک کسرۍ او صحیح غوښه وي د کباب دپاره. د تارونه موږ د داسې هنرمند او داسې هغه تارو هغه فیمس کباب چې دی ای چرته نه غوښه اخلي هلته نه موږ اخلو. نو نن ما یو دا تجربه کوله چې نن موږ نوخار ته سړی واستولو او د هر کباب کړی نه موږ اوچت که یو کباب اوچت که چې موږ خپله وګورو چې دا خلک دونه ارزان ورکوي چې دوی څه ورکوي. ځکه چې مشهور هم دا دي چې څوک کدو اچوي، څوک پکې ټیپر اچوي، څوک پکې باتیګړ اچوي، او خدای خبر څه پکې، او چیچړي نه قیمه جوړوي او د سر غوښې نه جوړوي، او خدای خبر چې ټول ارزان نه ارزان کم غوښه ملاویږي هغه ټول په قیمې ماشین کې واچي او قیمه وباسي. زموږ غوښه بالکل پیور پکې دونه غونتې ملاوټ نه وي. او بیا پیاز زموږ مقدار ډېر اوچت دي، نو هغې نه کباب ټیسټ راوځي. ټماټر ښه اچو، مسالې ښه اچو، د کیسه خانۍ نه د دې خاص مساله جوړیږي هغه راوړو. نو نن موږ دا یو تجربه کړې ده، ویډیو کې به دا ریکارډ شوي چې دا ټول موږ لاین کې یو کباب ایښي دي. اوس به زموږ کاریګر هم راشي، استاد به راشي، هغه به هم چک کوي، موږ به هم چک کوو، ځکه چې قیمتونو کې فرق دی. نو فرق څه دپاره دی؟ ولې دی؟ ځکه چې موږ که ډېر کوشش وکړو که نه دغې قیمتونو ته موږ ځان نشو رسولی، ځکه چې دا خو چیچړو نه ډک دی. نو دا اوس په دې ویډیو کې به تاسو ګورئ، موږ به دا ټول چک کوو او د قیمتونه به هم درته وایو چې چېرته په 500 دی او 600 دی او 700 دی، دا به ټول چک کوو، خو د دې کوالټي به اوس موږ ته صفا ولګي پته. دا ټرای کړئ، زما خو خراب زموږ هغه دی اینډ باندې دی، دا د خلکو کباب دا نوخار نه راوستي ټول کبابیانو نه مختلف نوخار او منګړ د دې پکې کدو او خدای خبر څه ساتي. دا ټرای کړئ، یو بیل کبابیان. ها ملګرو، دا د کباب شوقیان دي، دی به نظر شیر کو کنه ما بیان ورکړ. زما دلته فرست ټایم باندې زه راغلم دی چې حوالې سره دا خبره کوو لکه موږ خو ډېرو ځایونو کې کباب خوړلی دي، مطلب تاروش و پېښور نوشهره، خو فرست ټایم باندې زه په سیکنډ ډای باندې راغلی وم د عید. نو بیا د هغې نه پس دا زما څلورم ځل دی چې زه راځم. واقعا چې ښه کباب ورکوي، بهترین کباب ورکوي، دا شان د تارونه بهترین دي. بس زه چې دی د کریمټون نه خټ کلي نه راځم.